آغا واحد شخصیت تے، آغا یکتا و تنہا شخصیت تے چې هغوی صرف اعلیٰ ترین تعلیمات نه دی وړاندې کړي، اعلیٰ ترین هغوی خدمات او اعلیٰ ترین د تصوف او اعلیٰ ترین د زندګۍ د تیرولو اصول هغوی صرف وړاندې کړي نه دي، صرف بیان کړي نه دي، صرف ښودلي نه دي، بلکې هغوی بذات خود په هغې باندې عمل کړی دی او ښودلي دي خلکو ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات طیبہ دا مکمل طور باندې د قرآن عظیم الشان دا تفسیر دے. سیدہ طاہرہ عابدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک عقید نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق فرمائل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان خلقه القرآن. دا غوی د اخلاق مبارک اتنا تپوس شو نو ډیر مختصر جواب مگر ډیر جامع جواب ورک چې کان خلقه القرآن، چې دا قرآن چې کوم دی دا اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مکمل قرآن دی. یعنی چې کوم محاسن اخلاق اپناولو د خپلولو قرآن حکم کړی دی اغا بدرجه اتم یو نقطی سمیت د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په ذات برکات کې موجود ہو، چې د کم رضایلنا او د کم بد اخلاقینا د کم گناهنا قرآن منع فرمایلی دا. اللہ رب العزت جل وعلا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور باندې د هغې نه منزه، د هغې نه مبرا او د هغې نه مکمل طور باندې معصوم عن الخطا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات بابرکات چې کوم هغه موجود وو. بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ذات دی او هغه مرتبه دا چې په تمامو انبیو کې یو نبی هغه مرتبه ته نشي رسیدی. ځکه خو امام بوصیری علیہ الرحمہ فرمائی کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم. اللہ رب العزت جل وعلا دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا اخلاق و گواہی پا قرآن کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پا دی آیات بینات سے رور کرے دے. بلا شک و بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو بہترین او یو لوی اخلاق باندې اوی مبارک و فائزو. کچری مونږ نور مذهبونو ګورو، ادیانی عالم ګورو او داغي په زندګۍ باندې، داغي په جون باندې، داغي په تاریخ باندې مونږ نظر واچو نو په دې تمام تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه بلکې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه وړاندې کلار شي نو محفوظیت، جامعیت، عالمگیریت، اکملیت او د کامیابی او د کامرانه په اعتبار سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات بابرکات هم پله څوک نشته دی، داغي برابر څوک نشته دی. هیڅ نبی، هیڅ رسول، هیڅ بادشاہ په هیڅ لحاظ، هیڅ نوعیت، هیڅ کیفیت، په هیڅ انداز باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم پله نشي کېدی او نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو گوری نور نامور انبیاء دی. اولا خدا دا 1,40,000 پیغمبران دی، د دې خو اول نمونه چاته پورا معلوم ندی. کده کوم پیغمبرانو اکثر و بیشتر نمونه معلوم دی، داغي حالات معلوم ندی. کچره داغي حالات بیا معلوم دی نو هغه حالات چې کوم دی هغه بیا معتبر ندی، یعنی داغي سوانح چې کوم دی هغه پورا مکمل طور باندې موجود ندی. مستند بنی یا به معتبر نی یا به مکمل نی. ان تردید پوری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منون کی عیسایان په دنیا کې نن اولنی مذهب دی د تعداد په اعتبار سره. په دنیا کې عیسایان د ټولو نه زیات دي. لوی لوی ملکونه د امریکا، د یوکې او برطانیه، د یورپ چې څونه ممالک دي د دې حکومتونو د عیسایان دي، د دې بادشاهان عیسایان دي او دغه د ټولو کې زیات تعداد دي. خو بیا هم د حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حالات زندگی دا او داغه کم پهلوگان دي نو پاغه کې اختلاف موجود دی، معتبر ندی، مستند ندی، هغه کې هغه غیر محفوظ دي. او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات بابرکات کو ګوري نو صرف مسلمانان نه، اهل مغرب، مستشرقین، غیر مسلم چې هغه په دین باندې، په قرآن باندې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات باندې متعلق کړی دا، سټڈی کړی دا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق اغي داغي باره کې معلومات اغستی دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ
63 ساله زندگی د روز اول نوالا د عام الفیل نوالا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه وړاندې داغي یو لمحه یو لحظه یو سکند یو شپه یو اورس یو داغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ حالات د سفر حالات د کاروبار حالات د کور حالات د وفود حالات د مسجد نبوي شریف حالات د اول جمعه مبارک حالات د هغوی مبارکو د غار حرا حالات د هغوی مبارکو د هغه د مکی معظمین مدینی منورې ته حالات فتح مکی حالات څومره چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور باندې ژوند محفوظ دی او مستند محفوظ دی معتبر محفوظ دی اختلاف پاغي کې نشته او هغه مکمل طور باندې محفوظ دی ذات بابرکات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات د هر طبقه د افرادو د پاره یو بهترین نمونه نه کامل نمونه ده اکمل نمونه ده مکمل نمونه ده زندګي هر شعبه هر فرد چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت اطهر نه رڼا اغستې شي داغه نه راهنمایي اغستې شي مثلا کله خاون په شکل کې وي راهنمایي موجود ده کله پلار په شکل کې وي راهنمایي موجود ده کله منتظم په شکل کې وي راهنمایي موجود ده کله منصف په شکل کې وي راهنمایي موجود ده کله سپیسالار په شکل کې وي راهنمایي موجود ده کله سربرای حکومت په شکل کې وي راهنمایي موجود ده کله نوجوان په شکل کې وي راهنمایي موجود ده کله معشوق په شکل کې وي راهنمایي موجود ده یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره زندگی د پیدایش نه لړکپن پوری بچپن نه نوجوانی پوری سلویخت کالو پوری داغي د بوډاپې پوری د دنیا نه د تګ پوری د دنیا نه د رحلت فرما کېدو پوری پر د فرما کېدو پوری یو سکند دا د پوره انسانیت د پاره د هر فرد د پاره د هر مذهب د پاره د هر نظریه د پاره د هر فکر او د هر سوچ د پاره د هر شعبې د پاره یو کامل نمونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات بابرکات کې موجود دي د دې د وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک همسر سوق نشتا داغي مبارک سرا مشابه سوق نشتا داغي هم پلم سوق نشته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات بابرکات کی اللہ تبارک وتعالی تمام اوصاف تمام اخلاق محاسنہ تمام اوامر تمام د الله رب العزت جل وعلا صفات دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات را جمع شو ذکر ورته علامه اقبال چې حسن یوسف دمی عیسی ید بیضا داری آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات دا یو منفرد ذات تے دا ممتاز ذات تے مفکرین دے او فلاسفہ دی اکثر و بیشتر اغي محض د گفتار غازیان بی لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات طیبه چې انسان سټډي کی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حیات طیبه کې اول عمل موجود دی بیا قول موجود دی عمل وړاندې دی قول رستو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ذات بابرکات هغه ذات ته چې هغه مبارک او تمسک راغلل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کار نو کړي قول مبارک به نه فرمایلو هغه باندې به حکم نه فرمایلو لکه یو بوډۍ ورته راغله چې د ما دا بچی دا ګوره ډیره زیاته خوري خواږه ډیره زیات خوري دا لږ نصیحت ورته وکړي او دم په باندې واچوي چې دا بیا نه کوي اقال اسرات اسره ورته سبای راولا لاړو سفر وکړه لره زین راغلی و په سبا چې راغه نبی رسول الله سلام ماشوم ته صرف په سره ورته لاس راخ ورته ویل بچي ګوړه مخره دوباره ګوړه مخره هغه بوډۍ په باندې غوسم شوله چې ما دومره مزل د دې خبره د پاره وکړه زه پرون راغلم واپس لاخرم پیدل مزل دي ورځ مزل مې وکړه خدا خبره به پرون ورته کړې و پرون به ورته په سر باندې لاس راخ کیو او ویلې بدو چې ګوړه مخره نو نن دې ورته ویلې او دونه سفر مې وکړه اقال سلام ورته خواندل ورته بوډۍ وی پرون چې کم دې نو ما په خپل هم ګوړه خوړلې و پرون ما خواږه په خپل خوړلې چې تکله واپس لاړې ما ګوړه بند کا خواږه مې بند کا او چې نن دا راغله نو ما حکم الو وکړه چې ما په خپل عمل کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه ذات ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل نمونه د انسان د پاره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه هستی مبارک ده چې هغه صرف د یو قوم د پاره یا د یو علاقې د پاره نه دی راغلی بلکې هغه مکمل انسانیت د پاره در قیامت پر راغلی دي ور بعض انبیاء حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام هغه صرف او صرف قوم سمود طرف ته راغلی وو حضرت
هود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد طرف ته راغلی وو، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب الایکا هغوی طرف ته راغلی وو، حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مبارک او فرض بنی اسرائیلو صرف چې کوم نه دا ګړي بيځای دي د دوی طرف ته وځي صرف راغلی ما دغه رنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم هغه د قوم او د مقام نه هغه د وخت نه او د نور انبیاء د مدت د محدودیانا مبراو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت داده امتیازیت داده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت عظما ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنی نوح انسان د پاره د قیامت در سحر پوری د هر یو قوم د پاره او د هر یو وخت د پاره نبی او رسول له الله تبارک وتعالى فرمای قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا اے نبی تو فرمایا چې اے خلکو زه د الله رسول راغلی ما او تاسو ټول لپاره راغلی ما او بیا فرمای وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا چې د ټول انسانیت د پاره څومره انسانیت د پاره او د پاره يرونکې او زیر ورکونکې زراغلی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ارشاد مبارک دی چې کان النبی یبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس کافه چې زمانه وړاندې انبیا چې هغه انبیا یو خاص قوم ته راغلو لیکن زه چې مبعوث شوی ما زه د پوره انسانیت د پاره مبعوث شوی ما اکملیت کده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وګوري نو د ټولو نه ممتاز او د ټولو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اکملیت په لحاظ سره جدا دی بلا شبهه تمام انبیا د دین اسلام کې پاتې شوی دي هم هغوی د دین اسلام هم د توحید درس ورکړی دی لیکن هر یو نبی احکام دا وقتی د عصری د زمانه پوری محدود او د هغې د تقاضو په پیش نظر باندې چې پای کې تبدیلی مراتلا اضافه مراتلا کمیم پکې راتلو لیکن د حضور نبی رحمت صلی الله علیه وسلم دا دین په هر لحاظ سره تکمیل ته رسیدلی دی اکمال ته رسیدلی دی دا یو جامع دی او همگیر اصول داسې ښودلی دي چې د دنیا څومره پیروکار چی تر قیامت پورې په هر زمانه کې د هر قسم حالاتو پیش آمده څومره مسائل چې دي د هغې حل په قرآن کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندګۍ کې دا موجود دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کامل صورت الله تبارک وتعالی جل وعلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات بابرکات تور کړو د هغې په مثل باندې نه په کائناتو کې څوک شته نه په کائناتو کې به څوک راشي او نه په کائناتو کې څوک الله تبارک وتعالی جل وعلا پیدا کړی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اخیری پیغمبر دی او قال الصلوۃ والسلام د خپل ازواج مطهرات د خپل بیبیانو سره په کور کې آرام فرماو هغې به د ټولو بیبیانو ترمنځ د عدل نه د مساواتو نه کار اخیسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها مبارک په کور باندې هغې موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت عائشہ صدیقہ یو پاکیزه اجره وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک ډېر نفیس و هغې به پاکي ډېره خوښوله ډېره زیاته پاکي به یې وه حجره عایشه هغه ډېره زیاته نږدې وه په هغې کې څه پراته وو حجره عایشه کې به یوه مشکیزه پرته وه د اوبو دپاره د څرمنې نه به جوړه شوې یوه مشکیزه وه په هغې کې په دیوال باندې به داسې هغه به لګېدلې وه یو طرف ته به لږه اوچته باندې هغې سره نږدې یو پیاله د اوبو دپاره دا به د نبی علیہ السلام مبارک په کور کې وه او په بل طرف ته به نبی علیہ السلام یو لویه لرګي به یو دغه موجودو چې په هغې باندې نبی علیہ السلام کله کله کېناستلو د کرسۍ په شکل کې موجودو نبی علیہ السلام مبارک ذات به هغوی به د کجورو د پاڼو نه جوړ شوی چې کوم کټ و په هغه کټ کې به نبی علیہ السلام آرام به فرمایلو نبی علیہ السلام نعلین مبارک د دوو تسمو والا هغه به نبی علیہ السلام مبارک نعلین مبارک اچول هغه به ورسره موجود یو ځل ول نبی علیہ السلام لا غټه بستره ولا چاره وړله او نبی علیہ السلام مبارک ته ورکړله نبی علیہ السلام مبارک هغه خوښه نه کړله او وی فرمایل چې د سحر پاسېدل بیا ګران وي په دې کې د سحر په پاسېدو کې هغې مبارکو باندې تهجد به فرض روزانه به تهجد ولا پاسېدل وی سحر پاسېدل په دې کې ګران وي یو انصاري صحابیه وه د نبی علیہ السلام هغې وله یو ډېره نرمه بستره د مالوچو نه د ګډ چې کوم دغه څه دي د هغې نه وله جوړه کړې وه ویښتو د هغې نه او نبی علیہ السلام ته یې راولېږله آقا علیہ السلام هغې مبارک ورته واپس کا
او وی فرمایل چې وای دا د سحر د پاسېدو کې لږ مانع راځي نو د دې د وجنه زه دا نه استعمالوم. نو قال صلوات والسلام با په دغه باندې ود کېدلو او د نرمي بسترې فرمایش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بار بار شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی هغه قبلولو نه آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معمول مطابق بداو چې هغه په خي طرف باندې سملاستېدل په خي طرف باندې بود کېدل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک او داغي دا تندي مبارک وبا هغه به خوله ډېره کوله او خصوصیت سره په سخت یخنۍ کې چې کله وحي براتله او قرآن برا نزلېده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با په دې تندي باندې خولې به په باندې راغی او دومره خولې به په باندې راغی چې هغه به بیا ساس کی شروع کړ او هغه به لکه دا ملغلرو په شان دي. احادیثو کې راځي چې لؤلؤ کاللؤلؤ په شان د ملغلرو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه چې کومې خولې مبارک وي هغه به د هغې د تندو مبارکونه به را روانې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغوی چې کومې خولې مبارکې وي هغې به خوشبویانې کولې او دومره خوشبویانې به یې کولې چې صحابه کرامو به د هغې نه بوتلې ډکولې او ځان سره به سنبالولې او بیا به په طور عطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کوم د هغې خولې مبارکې وي هغه به هغوی مبارکو استعمالولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په اوچت ځای باندې به هغې مبارک به سملاستېدل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سپین رنگ همیشه خوښ کړی دی او سپین رنگ امامه هغې دستار شریف به هغې مبارکو د سپین رنگ دا همیشه وهله. باقي زیړ رنگ به د جنگ په دوران کې وهلو. شین رنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سفر په دوران کې وهلی دی. د جنگ په دوران کې تور پټکي هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا استعمال کړی دی. رنگونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف استعمال کړي دي. د شپې چې کله نیمه شپه به تېره شوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به خپل اړخ به یې واړولو او چند لمحې پاس به پاسېده او مبارک به دا وفرمیل الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وفرمیلو د الله حمد او ثنا به وفرمیله او بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغوی به پاسېدل او دس به یې وکړلو او نبی مبارک به چې کوم دی نو مونځ ته ودرېده او تهجد به شروع کړه او یاد به دا ساتئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اودس به په خوب باندې نه ماتېده. د پیغمبرانو خوب هغه چې کوم دی هغه به زړه به هغې بلکل بیدار او د هغې چې کوم خوب لیدل و هغه به وحي وه او د قرآن آیات به ترنه ګرځېدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به بعض اوقات اودس به فرمایلو بعض اوقات به هغې ودرېدل خو د هغې اودس چې کوم دی دا په خوب باندې نه ماتېدو. دا امتیازیت دی دا خصوصیت د یو پیغمبر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به همیشه مسواک فرمایلو. نننۍ جمعه کې دغه دوه خبرې چې تاسو زده کوئ او سنت مبارک زده کوئ چې په ښي طرف باندې سملاستل دي اوچت سملاستل دي نیمه شپه چې تېره شي بیا را پاسېدل دي او دغه دعا چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایله دغه دعا ویل دي او مسواک دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت متواتره یعنی په دې کې بالکل ناغه نه ده کړې او د دې ډېر فواید دي. نننۍ جمعه مبارکه باندې دا عهد ځان سره وکړئ چې انشاءالله العزیز مسواک به بطور علاج نه بطور ضرورت نه بطور صفایه نه بطور سنت رسول به استعمالو. دا سنت د نبی دی او چې کله مسواک د استعمال کو صفایي درته حاصله شوله په ضمن کې خو صفایه هم حاصله شوله ثواب حسم حاصل شولو خو نیت به دا نه کې چې دا غاښونه مې ډېر زیړ شوي دي ورېږه لږ زه مسواک کوم چې غاښونه مې دا نیت به نه کې غاښونه مې ډېر ګنده شوي دي چې لږ مسواک چې پاک شي نه نیت به دا کې اراده به دا کې چې سنت رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم مسواک دی چې کله دا نیت او اراده دی وکړه نو نبی علیہ السلام فرمایي چې په دغه اراده باندې مسواک استعمالولو سره انسان ته د سلو شهیدانو ثواب ملاویږي. نو نننۍ جمعه باندې دا درس کافي او شافي دی چې موږ د شپې تهجد لپاره د پاسېدو کوشش وکړو او بیا په ښي طرف باندې سملو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی او مسواک استعمالول دا د خپل زندګۍ یو لازمي جز وګرځو او همیشه مسواک استعمالو. انشاءالله العزیز فیدې دنیاوي هم ډېرې دي فیدې اخروي هم ډېرې دي او مقام او مرتبه هم انسان ته ملاویږي. رب ذوالجلال جل جلاله دی زمونږ او ستاسو کړي عبادات الله قبول منظور وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سنت کوي الله